علما وایي دا طریقه د روټۍ چې ده دا ډېره انفع ده او دا ډېره د عجزۍ نښه ده. تاسو یو پیره نیمدي کینئ، دا بنده ډېر عجز ښکاري چې روټۍ ته داسې کیني، دا تحیات دا شکل او دا دواړه خپې دې طرف ته ایستلي وي، نو دا ډېره د عجزۍ ناسته ده. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به روټۍ ته داسې په عجزۍ باندې کېناست. مونږ کره دا روټۍ ولې زر ختمېږي؟ تاسو ته پته شته؟ سړی چې داسې کیني که نه، دا یو زنګونې مات راشي او دا بل ولاړ راشي که نه، دا داسې دې خېټې ته اړم شي، دا زنګونې دې ځای ته اړم وي که نه، نو دې روټۍ هم کمه خوري. چې دا پرلت ورته ووایي داسې ورته کیني او دا ټوله خېټه ورته کوله وکړي، نه راشه که بیا ګورې دی بیا کم ځای مړېږي ښه، نو دی بیا دوه روټۍ خوري، او چې داسې بیا کیني نو دی بیا یوه روټۍ خوري. ښه، د سنتو ډېر برکات وي، ښه ډېر برکات دي. په سنت طریقه چې کینئ نو روټۍ به کم هم خورئ، او چې پرلت ورته ووایي او د سنتو نه خلاف کیني نو اکثر ډوډۍ کمه شي که نه، سړی غږ کوي وایي روټۍ راوړه، روټۍ ختمه شي، ورګه نورې روټۍ پخو. دا دی په حساب پخ کړي، خو یو چې دی کیني نو بسم الله ونه وایي نو شیطان ورسره خوراک شروع کړي. بل چې کیني نو د سنت خلاف کیني نو روټۍ هم ډېره وخوري او څه ورسره شیطان وخوري، نو دا روټۍ ډېره کمه شي. یو صحابي وایي موږ د نبی علیه السلام سره روټۍ کې ناستو، ما د روټۍ په دې اول کې داسې برکت لیدو، ډېر برکت، او چې د آخري ټیم شو نو بې برکتي مې لیدله. داسې برکت مې په اول کې ولید چې چېرته مې نه ولیدلی، او په آخر کې مې داسې بې برکتي ولیدله چې چېرته مې نه ولیدلی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمایل چې اول کې مې ډېر برکت ولیدو، اخر کې مې ډېره بې برکتي ولیدله. وی نبی علیه السلام راته ووی چې اول کې دا برکت د دیو چې ټولو بسم الله ویلې وه، او د آخر کې چې تا بې برکتي ولیده نو یو کس راغی دې روټۍ کې کېناست بغیر د بسم الله نه شروع کړل نو تا په آخر کې بې برکتي ولیدله. یو پیره صحابه کرامو ډوډۍ خوړله، کس راغی کېناست، هغه روټۍ زر ختمه شو. نبی علیه السلام صحابو ته وی دا د بسم الله نه و ویلې چې روټۍ کافي نه شوله، که د بسم الله ویلې وی دا روټۍ به د ټولو دپاره کافي شوې وه. نو روټۍ چې په سنت طریقې او په بسم الله انشاءالله تاسو په کور کې عمل شروع کړئ چې تروړه د لابتاړئ بیا به درله دوه هفتې اړئ انشاءالله، خو په سنت طریقه باندې به روټۍ خورو انشاءالله. کوشش به دا کوو بچو ته به ټیم په ټیم داسې آداب ښیو. بچیا ته خو د سنتو خلاف ناسي، بچیا ته بسم الله ویلې ده تا چې رزق تلاس کړی. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما نبی علیه السلام په خپله ولید چې مونږ کره رادندو شو نو یوه نوڼۍ داسې په ډاګه پرته وه، وی هغه یې راواغېستله داسې یې صفا کړله، خولې ته یې وویشتله، خولې ته یې وویشتله. ډېر ښکلي آداب یو. او چې کله به کوم غلام نوکر ډوډۍ راوړله که نه نو نبی علیه السلام یو ادب ښیي چې تاسو له یو لنګري دی یو خادم دی روټۍ درله پخه کړي او راوړي، هر څوک چې درله پخه کړي، چې کم کس ترله سسیس پوخ کو راوړو پخلي واله نو غوره خو دا ده چې دی د ځان سره کېنوه، د پوخ کړی نو چې دی ته یوه نوڼۍ دوه والي. که کېدې نه نو دام جایز دي چې دله ته یوه نوڼۍ دوه ورکړه چې دی خو یې وخوري. هلته به یې خادم پوخ کړي، باورچي او لنګري به یې پوخ کړي، هدی به لوښي بلکل صفا کړي، غریب به په آخر کې یو بل راوړي سالن ته به کینې، کم چې پوخ کړی د هغې نه یې ومنسه کړي. دا چې د پخو د ده نه پې خولې بهیدلي دي او د څومره په تکلیف پوخ کړی دی نو دی یا ځان سره کېنوه، که ځان سره د کېنه نه و نو یوه نوڼۍ دوه ورله تې ورکه، خو وخوره به پې ځکه چې دا د پخ کړی دی، دا د پخ کړی دی.